بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی تاسو شکریا. نو لانګ مارچ خو عمران خان شروع کو د لیبرټي چوک د لاهور نه او الله دې وکړي اوس چې دا لانګ مارچ کامیاب شي ځکه چې دا یو داسې مسله ده چې لکه دا پاکستان د 1950 نه د 1950 نه دا پیدایشي بیماری دی ته وی بعضی خیاران دی ته پیدایشي بیماری وی یو د لیاقت علي خان د مرګ نه وروسته چې کوم دی نو په حکومت باندې قبضه اخیستې شوې ده. لیاقت علي خان چې ویشتې شو د هغې د مرګ نه وروسته په دې پوج په جمهوریت باندې قبضه کړې ده او د هغې نه وروسته دوی په هر یو څیز باندې ځان قابض کوي او د لانګ مارچ چې دی نو دا یوازې زمونږ هم نه دی که ته ان پی والا وګورې نو کله وي زمونږ لیډر هلته وشته کله وي موږ سره دا وکړو کله که ته نواز شریف ته وګورې نو څوک وي موږ یې بار وشړلو څوک وي دا وکړو پیپلز پارټي وګورې نو بټو سي بې پانسي کو دا د ټول کام دپاره یوازې د پی ټي آی د عمران خان مسله نه ده دا د ټول کام دپاره چې کوم دی نو لکه دا یو دا عمل شروع شوی دی د 1950 نه جي دا چې پاکستان جوړ شو نو پیدایشي بیماری جي دا دوه پیدایشي بیماری یو په هغه وخت کې لیاقت علي خان دی قرارداد ولیکو قرارداد مقاصدو په هغې کې یو اواز ولګېد وایي چې ریاست مسلمان شو ریاست کلمه ووایي هغه بیا د آیین متعلق خبره ده چې هغه آیین زمونږ په هغې کې کم سکالران یا دغه په هغې باندې مطلب یو بل سره متفق نه دي دا مولیان چې کوم مذهبي سوچ والا خلک دي دلته یا سکالران شو هغوی چې کوم دی یو بل سره په هغې کې اختلاف دی هغه آیین وایي چې کې داسې مذهبي سوچ درنه شوی دی چې هغه د بار ملک سره بین الاقوامي قانونونو سره دغه آیین زموږ نه چلیږي یو مسله دغه ده نه خو د غټ لیول خبره ده خو به انشاءالله تعالی چې سکالران او یا داسې هوښیار خلک پوهان به دلیلونو په ترو باندې انشاءالله دا خبره چې کوم دی د پارلیمنت په فلور باندې به انشاءالله په دغې باندې بحث کېږي یو دغې ته هوښیار خلک وایي چې دا زموږ یو پیدایشي بیماري ده او یو چې کوم دی نه لکه د آرمي زموږ د آرمي د افسران چې کوم دی یا د آرمي دا زموږ پیدایشي لکه دوی چې په جمهوریت حمله وکړه نو دغه پیدایشي بیماري موږ ته ولګېده د هغې د لیاقت علي خان د مرګ نه وروسته چې کوم دی نو دوی بیا بار ملک سره خپلې دورې هم شروع کړې دوی وزیر اعظمانو نه په ټوپکو باندې هغه دستخط یې هم واخیستې او دوی چې کوم دی هغې به اختیار هم کړو برای نام وزیر اعظم یې خو خپلې د بار ملک سره تعلقات استوارېده هغه خپل دغه چې کوم دی هغه هر څه به دوی په خپل لاس کې واخیسته بلکې په ټایم کې دا خبره هم شوه چې ایوب خان یو اتاشي مقرر کړی په امریکا کې هغه ته یې وایي چې زما پوج چیرې دا ستا پوج دی او هغې سره د وسلې کرسشي ډیل کو خو لکه د 1950 پیدایشي بیماری چې کوم دی د پاکستان په دې باندې دا ټولو پاټو والا پوهېږي په دې باندې دا ټول پاکستان والا پوهېږي دا هغه وخت دی چې نن انشاءالله تعالی چې عمران خان پاسېده موږ له پکار چې په دې کې موږ پاسو د دې خلاف چې کوم دی نه لکه هرې پارټۍ والا ته زموږ دا درخواست دی چې ټولو پاټو والا د دې نه متاثره شوي دي هر یو پارټۍ والا تر اوسې چغې وباسي که ان پي والا دي هغه هم وایي موږ سره دا چلو شو موږ سره په دروغ اپریشن یې وکړی زموږ لیډران یې ویشته کابل کې وغورځوله څوک وایي زما وي دا ټول نامعلوم دغه معلوم دي او دا خبرې چې کوم دی نو مطلب نواز شریف ته دا تاسو ته ما ټول وي داسې به دې څوک نه پاتې شوي نو دا یو حقیقي ملک چې موږ جوړو یو صحیح ملک چې موږ جوړو یو نیشن سټیټ یو ویلفیر سټیټ نو دا به انشاءالله تعالی په دې له پکار دی چې په دې ټایم کې د عمران خان مرګتیاو کې بغض حسد دې نه کوي راپارېسي او هر څه چې کېږي انشاءالله تعالی خو د راتلونکي نسل لپاره د راتلونکي قوم دپاره راتلونکي مستقبل لپاره د دې ملک دپاره د دې ملک د ترقۍ په پاټلۍ باندې ورچولو دپاره راپاسېده غواړي که هر څه راځي دا مرګ به م یو پیر راځي دا به زموږ نه چې کوم دی نه د هر څه پاتې کېږي یا اوس راغلی یا مخکې راغلی دې ته دی چې کوم دی نه ګوري خو د دې ملک دپاره د عمل په قرباني غواړي د عمل په قرباني غواړي نو زموږ ټولو پاټو والا ته درخواست دی چې دې ټایم کې موږ سره بغض حسد او اختلافات نه ساتي د دې خپل نسل راپاسي چې دا کم پیدایشي بیماری دي چې د دې نه ځان خلاص کړو چټکاره ته خلاص کړو یو مضبوط جمهوریت او یو مضبوط لیډرشپ او د دې ملک ته ترقۍ چلولو دپاره د بین الاقوامي قوانینو سره برابر د تلو دپاره دغه چې کوم دی نو موږ دې شي ته راپاسو او دا ملک چې کوم دی نو موږ صحیح پټلۍ ته ورواچو کینې راتلونکي نسل هسې هم خراب شوی دی بدتر نه بدتر شوی دی او نور هم خرابېږي نو دا زموږ ټولو پاټو والا ته درخواست دی چې دوی موږ سره کومک وکړي په دې کې جاوید خان د لانګ مارچ په حواله باندې د پی ټي آی کارکونانو ته تحصیل مندل ته خصوصا څه پیغام ورکوي او تاسو به دې ځای نه اسلام آباد ته کله ځئ مونږ خو به چې انشاءالله مونږ ته خو دا خبره کوي چې هغه به 4 تاریخ له به عمران خان د لاهور نه رسي اسلام آباد ته نو زمونږ به کوشش دی چې انشاءالله تعالی مونږ په 3 تاریخ باندې ځان له خپله اراده خپل ملګري چې کوم رابطو کې یو مونږ یا کوم دغه دي نه لکه هغه به انشاءالله تعالی په 3 تاریخ باندې به مونږ د دې ځای نه که خیرې پاسو او ځان به رسوو د لانګ مارچ له په 3 تاریخ انشاءالله مونږ خپل آغاز کوو.